شیرینزاده ډېره مننه. تاونشیپ سخت ښکلې پیزا ده چې هم حسن څه هم مینه رباب چې دلته کېږي نو په خپله وټوي. لارې وخطا کړه. موسم هم شاندار دی. ډېر زبردست. شیرینزاده صاحب ډېره مننه. تاونشیپ ته راغلي وو، د یو ملګري سره ملاقات د امریکې نه راغلي وو، موږ په خیر به وکړو. په خدای شته د ډېرو ورځو نه مې دې ځای راتلو ته اراده وه، ځکه چې پیاز هم مخکې کار ته ویلي وو. او بیا چې کوم دی رشید امیر صاحب ټلیفون وکړو په اولني ځل رالمه، او په اولني ځل چې رالمه نو دومره خوشحاله شوم، شکر مې ولاړو. نو خو یو شعر راته راشو د اجمل خټک بابا. هغه وایي اجمل خټک صاحب وایي سخت ښکلې پیزا ده چې هم حسن څه هم مینه. سخت ښکلې پیزا ده چې هم حسن څه هم مینه رباب چې دلته کېږي نو په خپله وټنګي. هوا به ټنګي هوا. نو خبره دا ده چې دا خو په داسې ځایونو چې کله جوړ شي که نه، نو زما د دې کریډ هغه خلکو له ورکول پکار دي څوک چې په دې کې دا کړاو وکړي، دا څیزونه جوړ کړي. نو زه هم چې د دغه ټول کریډ فیاض خان ته ځي، الله دې ژوندی لري، ځکه دا یو داسې ماحول دی چې نن خو زه یم چې دنیا ته د دې نه یو پیغام هم تللی شي چې سواد چې کوم دی چې څومره حالاتو نه تېروتی دی دلته کې، خو د هغې باوجود په پښتنو کې یو ژوند دی. پښتانه امن پسر خلک دی، پښتانه خپلواګانې خوښوي، پښتانه امر خوښوي. نو دا خو زه یم چې د پیاز خان موږ ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې دا ماحول د قوم ته خاص کر د نوي نسل ته، ځکه چې دلته کې څومره نوی نسل راغلی دی، په سوونو خلک راغلي دي ځوانانو. نو دا په دې ټایم کې د چرسو نه پاک، د آیسو نه پاک، د هر قسمه بد اخلاقۍ نه پاک، او په یو خوشګوار ماحول کې چې کوم دی د یو بل سره ګپ شپ لګوي، نو دا یو ډېر زموږ دپاره د خوشحالۍ خبر ده. او بیا نن خو موږ خوشقسمته په دې یو چې موږ ته خو دا پته نه وه چې یو سینیر صحافي چې هغه ټوله دنیا لیدلې ده، امریکې لیدلې ده، انګلند ټوله دنیا لیدلې ده، شیرینزاده صاحب و، د هغه سره اچانک ملاقات و، بادر خان صاحب سره ملاقات و، او بیا د پیاز خان سره ملاقات و، ټول اچانک د دې ټولو پښتنو ځوانانو سره ملاقات و. نو ډېر زیات خوشحاله شو. پیاز خان ستاسو ډېره مننه. ستاسو مننه چې ستاسو د الفاظو درنو الفاظو شکریا ادا کوو. او نن چونکې په دې ځای کې موږ راتلو ښکته سیند ته، نو عبدالله راته وایي چې نن دې بره غر ته وخیږئ. نو ما حاجي صاحب ته یې ویل زه د پیاز صاحب خان دې ځای ته ورځو چې دا ځای وینو. هغه څه موږ رالو، موږ خو نه زما دویم ځل دی، درېیم ځل دی، خو په داسې پرفیکټ ټایمینګ باندې چې نن د جمعې ورځ وه او ډېر کراوډ دی دلته کې، خلک ډېر زیات دی، نو ډېر خوند یې راکړو. او په دې غر باندې اوس خېږو، ما چې یو ټریک وکړو، د ټریکینګ دپاره بهترین ځای دی. نو موږ به د راتلونکي جیل دپاره چې ته یو جیل به ایکسپلور کوو په سوات کې، نو هغې دپاره به تیاري وکړو. مهرباني. فیاض خان څه ویل غواړې؟ مننه د سکول ده او ستاسو د راتګ، او بیا خاص کر زمونږ خوږ مشر چې دی او ابراهیم صاحب چې هغه زموږ مشر دی، موږ فخر کوو په ده باندې چې یاره ستاسو غونته کې د معاشرې سترګې او ویونکي ژبه چې ده هغه نن دې مقام له رالی. او زه به درته دا ووایم چې زمونږ کوم مقصد او سکول ده، نو هغه هم دغه و چې یاره زمونږ سره داسې یو کمباین ځای او داسې د سیل دپاره د ساه د ازادېدو دپاره، چونکې زمونږ کانجو ایریا چې ده دا ډېره کنجسټه ډېرې شوه او نوآبادیات دې بې هنګم چې په هغې کې څه قسمه پلانینګ نشته. سکول ده د ګراونډ دپاره، زمونږ د آوټینګ دپاره، څنګه چې زمونږ مشر وویل چې یاره هغه د منفي سرګرمیانو نه زمونږ یوت چې دی په هغې باندې راوګرځي، او کوم ځای کې زمونږ اجتماعي چې کوم د سوچ ته یوځای کېدو مقام دی، نو هغې دپاره چې دا کوم کوششونه، نو زه یم چې دا نن په کامیابۍ سره مخ په دې دي چې ستاسو غونته کې هستیانې دا نوجوانان چې دي، دا زما سیکنډ چې کوم تھرډ جنریشن دی دا راغلي دي. نو موږ غواړو چې یاره ستاسو په وساطت سره او ستاسو په مشوره سره چې یاره دا د دې مخلوق دپاره زمونږ د مرګ نه بعد چې کوم نسل دی د هغو دپاره یو اساسه پاتې شي. نو چې په دې کې موږ له ښې مشورې راکوي چې دا به موږ څنګه مطلب دا دی چې ښه کوو. او دا چې کوم ویو پوینټ د سوات چې کومه نظاره ده، نو د دې اساسي موږ حفاظت وکړو. او زه ستاسو او د راغلو چې څومره خلک دی د دې شکریا ادا کوم چې کوم نور زمونږ قوم دی هغو ته هم چې راشي چې یاره دا وګوري چې زمونږ په سوات کې د سیاحت د پرمختګ دپاره
د پاکستان د ترقۍ لپاره د پاکستانیت لپاره چې کوم زمونږ کوششونه دي چې هغه کارآمد ثابت شي نو دغه زمونږ وینا ده. مهرباني خوشاله اوسئ. الله عزت وکړي. شوکت